هغه خلق چې د قرآن نه مخکې په یو خبره به په سونو کاله د خلکو سره دشمنیانې کولې، هغه خلق چې په سونو کاله به د یو بل په کوپړو کې راو بس کې هغه کس په غیرتي تصور کېدو د چا په بلې چې بر انسانانو کوپړې ډېرې زیاتې پرتې وې. هغه دور چې قرآن الله دنیا ته نو نازل کړی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته نو راغلی، هغه خلق چې دغه په کور کې به لور پیدا شوه د به دا خبره ځان ته عار تسلیموله چې زما په کور کې زما لور پیدا شوې ده. سبا ورځې به خلق ماله پیغور راکوي چې ستا لور پیدا شوه. الله فرمایي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کله به د لور زیری دیو ته میلاو شو، مخ په یې تک تور شو، دی به د غصې نه ډکو. یتوارا من القوم من سوء، د خپل قوم نه د شرم د وجې نه د حیا د وجې نه دی به کور کې دننه پټو، زړه کې به یې کرل ریبل کول چا یمسکو علی هون ام یدسه فی التراب. یره پرېږده و ذلت به دا برداشت کوم، پیغورونه به برداشت کوم، دا خپل لور ژوندی پرېږدم ام یدسه فی التراب، یا که خاورو کې راخښه کم په دې د پاسه خاورې واړوم. لږ ساعت سوچ نه پس به په دې نتیجه باندې ورورسېد چې دا شرم به تر کم وخته پورې زه برداشت کومه، دا خو یو ورځ نه ده تر څو پورې زما د لور ژوندی خلک په مانه پیغورونه راکوي. راشه خاورو کې خښه کا، یو ورځ به خفګاني، دوه درې ورځې به خفګاني، هفته او میاشت به خفګاني. د هغې نه اخوا به د دې لور هغه جسم زما د ذهن نه وځي، د دې سوچ تصور به زما د زړه نه وځي. راشه خاورو کې خښه کا، هغه ماشومه به یې غېږه کې واغسته، هغه د الله رحمت په یې واغست چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل چاله الله دوه لوڼه ورکړې، د دې لوڼو تربیت یې وکړو، دا لوڼه بلوغت ته ورسېرې، تر دې پورې واده شوې، د دغه انسان دپاره جنت واجب شو. هغه رحمت د الله به یې راوغست او د خاورو د لاندې به یې که. دا د قرآن نه مخکې د خلکو هغه سوچو د خلکو تصورو، کله چې به زوی الله پاک ورکړ د به دا سوچ کو نن خو زه په مړه خېټه خوراک نه مومم، نن که دا زوی زما پیدا شو، دا زوی لوی شو، سبا ورځې به هغه نیم خوراک هم زما سره نیموي، نن زه په خپله په مړه خېټه نه مومم، دله به رزق د کم ځای نه پیدا کوم. دا سوچ او نظریه د چا نه وه چې هر یو انسان الله ځمکې ته رالیږي پیدا کوي، هر یو انسان د ځان سره خپل رزق راوړي. هغه بچی او زوی به د فقر د وجې نه قتل کو، د غربت د یرې نه به یې مړ کو، هغه زامن به یې هم قتلول، هغه لوڼه به یې هم قتلولې. داسې چې کوم دی د بربریت دور و، داسې د ظلم دور و. هغه مور کم چې به پلار د ده وفات شو، هغه مور به هم زوی ته بطور میراث چې کوم دی نو پاتې شوه، د پلار منکوحه او د پلار په ښځه باندې به په دې باندې به باقاعده نکاح وتړو، دا به خپله ښځه چې کوم دی نو تصور کوله. داسې روعار او د شرم دور و. هغه خلکو چې کله قرآن نو راغلی شراب بالکل عام و، قتلونه بالکل عام و، د یو بل د خولې نه به یې نوړۍ راشکولې. کله چې الله په داسې دور کې قرآن را نازل کو، قرآن چې څنګه دنیا ته راغی، قرآن چې کومې علاقې ته ورورسېد، خلکو کې انقلاب راغی، نارینو کې انقلاب، زنانو کې انقلاب، جناتو کې انقلاب، تر دې پورې چې خطه کې رزمه کې هم انقلاب، جبو کې هم چې کوم دی انقلاب راغی. الحمدلله هغه قرآن چې کوم دی الله ستاسو علاقې ته راورسو او انشاءالله هغه دور لرې نه دی، الله به دې ځمکه کې هم انقلاب راولي. دا قاریان رو رو سوا کېږي به انشاءالله ستاسو علاقه کې چې کوم دی ان قریب علما جوړېدو والا رسب کې جوړ شوي هم دي انشاءالله. دا ځمکه چې کوم دی دا په دین مین خلق دی، نن ستاسو د دومره کثیر تعداد کې راجمع کېدو نه انشاءالله معلومیږي. قرآن چې کومې علاقې ته ورورسېد هغې خلکو کې انقلاب راغی. هغه دور خلکو ته وګوره، مخکې نه د خلکو څنګه نظریه، قرآن چې راغی څنګه نظریه، هغه خلک چې د یو بل د خولې نه به یې نوړۍ راشو کوله، دا سوچ نه و چې دا حرامه ده. کله چې قرآن راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وږی شوی دی، خپل یو غلام ورته خوراک پیش کو. کله چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ هغه خوراک نه یوه نوړۍ وکړه، یوه نوړۍ خوراک، غلام ورته وایي آقا ستا نه یو تپوس کومه
غلام ست تپوس کې یره آقا نور کله به ما خوراک راوړ تاسو به زمانه باقیره دا تپوس کو خوراک تیره کم ځای نه راوړې د چا نه دې راوړې په څه طریقې سره دې ګټلې نن ما خوراک راوړ تاسو په غیر د تپوس وخوړ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق ورته جواب کې دا وایي چې نور کله به په ما باندې د لوږې دومره غلبه نه وه ما به ستانه تپوس وکړو خوراک د کم ځای نه راغلی نن زه ډېر زیات وږی شوی ما ته ستا د طرفه خوراک میلاو شو ما د هغې د وجې نه نوړې وکړه دا د ډېر زیات د لوږې په وجه باندې ما داسې کړي اوس راته ووایه خوراک د کم ځای نه راغلی و ما د قرآن نه وروسته بیا وګورئ صحابو کې انقلاب تابعینو کې انقلاب تبع تابعینو کې انقلاب نارینه او زنانو کې انقلاب جناتو کې انقلاب ځمکه کې انقلاب جبو کې چې کم دی انقلاب صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته هغه غلام وایي ما د جهالت په دور کې څه کهانت کړو څه سحر مې کړو خلکو ته زما موعظه او پیسې پاتې وې نن یې ماله په هغې کې را خوراک را کړو دا د هغه سحر د هغه سحر په وجه یې را کړو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ وایي تا خو زه هلاک کړم اوس یو نوړی د لوږې په حالت کې خېټې ته تللې ده صدیق اکبر دا ګوته خپل حلق ته اړمه کې چې الټې وکړم خو یو نوړی الټې نه کوي عمر صدیق اکبر وایي المال اوبه راوړئ صدیق اکبر اوبس کی بیا حلق ته ګوته ښکته کوي الټې کوي نوړی راونه خطه بیا اوبس کی بیا حلق ته ګوته ښکته کوي نوړی راونه خطه څو پیرې اوبوس کې یو پیر د اوبو سره د صدیق اکبر نوړی راوته د الله شکر ادا کو رب ستا شکر دی هغه نوړی زما هضم نه شوه زما نوړی بهر ته راوته ما د قرآن نه مخکې وګوره د قرآن نه وروسته وګوره ځکه قرآن انقلابي کتاب دی ټول وایي الحمدلله په زوره باندې رایښ شي الحمدلله په زوره قرآن انقلابي کتاب قرآن نه مخکې خلکو ته وګوره وروسته خلکو ته وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام در راتلونه د قرآن نه مخکې خلکو چې کوم دی د لوڼو سره ظلم کو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی خلکو ته وی خلکو دا ګوره د الله رحمت دی چاله الله دوه لوڼه ورکړې د دې تربیت یې وکړو پر انسان باندې جنت چې کوم دی نو واجب شو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام همدغه قرآن مخکې ونیو د دې قرآن په ذریعې سره د خلکو تربیت شروع کړو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راځي عجیبه داستان بیانوي لاس کې چې کوم دی ماشوم نیولې یا رسول الله دا مې وریره ده یو دور هغه چې زه شام ته تلم په سوداګرۍ باندې کله چې زه رالم زما لور پیدا شوه زما ښځې خفیا یو بل ځای ته لېږلې وه ما ته ویم ما خښه کړې ده کله چې لویه شوه زما کور ته راله ډېرې خوږې خبرې کولې زما ښځې ما ته دا نه وې دا زموږ لور ده ما ته وې دا زموږ رشته داره ده کله چې زما مینه په دې باندې ورغله ښځې چې ما ته څنګه وې خفه کېږم دا زموږ هغه لور ده زما په سترګو باندې داسې پر ډېر غفلت راغلی وې هغه ماشومه ما راوغسته ما صحرا ته چې کوم دی نو دا بوتله هلته دې له زه کنده وباسم دا به زه اوس دفن کوم خښوم به یې ځکه که خلک خبر شي ما له به عار راکوي چې د لور پیدا شوې ده د لور په کور کې دننه ساتي داسې ظلم انتها ته خلک رسېدلو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه مخکې د قرآن نه چې کوم دی نو مخکې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته قصه کوي زه لاړم صحرا ته ما چې به کله کوداله وهله ما په ګیره او مخ باندې زما په کپړو باندې به دوړه ولګېده دې ماشوم یو ما ته وی چې ابو لږ صبر وکړه ستا د مخ نه زه دوړه لر کومه په خپل په کمیس باندې به زما د مخ نه هغه دوړه لر کا زما یو طرف ته زړه نری درد کوي بل طرف ته چې کوم دی جهالت تېرېږي ما چې کله کنده وکنسته هغه ماشومه ما دې ته ور واچوله ما پرې خاورې سمې کړې ما د پاسه خاورې چاپې کړې یو شبه پورې د هغې خاورو نه زګیری راځي ما ته پته لګي چې په دې کې سا موجود دی کله چې هغه زګیری ختم شو ما ته پته ولګېده ماشومې نه سا چې کوم دی نو پرواز وکړو ما کوداله او بیلچه په اوږه راواغسته زه خپل کور ته رالم یا رسول الله کم دور کې چې ته رالې کم دور کې چې قرآن راغی زموږ دومره محبت د لوڼو سره دا نن زما لور نه را زما غېږه کې زما ورېره را 5 منټو دپاره د کوره بهر ته راوځم د دې جدایي نشم برداشت کولی دا قرآن انقلاب راوست نبی علیہ الصلوۃ والسلام انقلاب راوست هغه خلق بدل شل ما قرآن چې کومې خطې ته ورسېد
الله هغه خلکو کې انقلاب راولي، هغه خلکو کې الله خپل رحمت راورول غواړي. ځکه هغه علاقې له مدرسې ورکي، هغه علاقې له علما ورکي، هغه علاقې ته قرآن چې کم دی نو ورسوي، هغه علاقې له طلبا چې دی نو دا ورکي. په دې وجه قرآن انقلاب راوست په نارینهو کې هم زنانو کې هم. مخکې وګورئ کم سړی چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې راوتلی د نبی علیه الصلاة والسلام په سر باندې چې کم دی هغه قیمت حاصلول غواړي، د نبی علیه الصلاة والسلام په قتل باندې انعام حاصلول غواړي. قرآن نو اورېدلی، کله چې قرآن واورېده زړه کې انقلاب راغی. هغه شخصیت نوم دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. فاروق اعظم وایي ما توره راواغسته، ما نن به زه د کفارو نه انعام حاصلوم، نن به زما دوه خبرې، زه به یا ځان وجنم په نبی علیه السلام یا به نبی علیه الصلاة والسلام نعوذ بالله قتلوم. ما توره راواغسته زه بهر راوتم، لار باندې روان یم، خلک تپوس کوي عمره څه کوې؟ ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتلوم نه پرېږدم نه. ما له یو صحابي مخې له راغی، ما ته را پته نه دی مسلمان شوی، دی صحابي دی. ما ته وایي عمره څه کوې؟ ما محمد قتلوم صلی الله علیه وسلم. ما ته وایي چې ته خو به هغه قتل کې د هغه د قوم او قبیلې نه به څو خلاصوي. ما یې د خبرونو دې داسې پته لګي ته هم بېدینه شوی د هغه سړي په مذهب باندې. ما ته وایي که هغه دین حقي او ما قبول کړی زه بیا بېلارې او بېدینه نه یم. ما یې ورول ستا علاج کوم، بیا به محمد رسول الله قتلوم نعوذ بالله. ما چې کله هغه پسې توره راواغسته ما له پیغور راکړه. ما ته وایي عمره ما خو قتلی زه خو پردی سړی یم، لاړ شه ستا خور هم کلمه ولې، ستا اوښې هم کلمه ولې. زه لاړم د خور کور ته، د اوښې کور ته ورالم. ما چې دروازه کې غوږ کېښودو دننه د قرآن قاري حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ زما اوښې او خور ته قرآن وایي. ما دروازه وټکوله، اواز وشو څوک یې؟ ما زه عمر یم. زما یره په هغو باندې دومره غالب وه فورا حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ یو ځای کې ګوډ کې پټ شو. زما خور هغه پاڼې چې د کجورو په پاڼو باندې قرآن کم لیکلی شو دا زر زر تیلې کې را جمع کړې زما د هدایت لپاره د سورې طه ابتدایي آیتونه په یو پاڼه باندې لیکلي وو. هغه چې کوم دی نو پاتې شول. زه ورالم ما یې تاسو څه کول؟ ویې مونږ خبرې کولې. ما خور هم والا، ما اوښې هم وو، په خپل دین باندې قایم دی. ما یې دا څه نمونه کتاب دی، څه نمونه دین دی، وهل برداشت کوئ خو د هغې نه اوړئ نه. ما پاڼه ولیده، ما چې کله پاڼه راوچته کړه زما خور هم لکړه، زما د لاسونه واغسته. ما ته وایي عمره ته چې کوم دی نو نجس یې، تا کلمه نه ده ویلې، تا چې کوم دی نو غسل نه دی کړی، دا په غیر د غسل نه په غیر د اودس نه دې له لاس مه وروړه. ما غسل وکړو، ما چې کله پاڼه راوغسته په الله قسم پاڼې ته ما وکتل طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. یو یو حرف سره زما په جسم باندې غونه زیږېږي، زما یو یو یخته ودرېده. ما محمد رسول الله ته ورسوئ دا قرآن چې په چا نازل دی. ما فورا هغه ته ورسوئ. زه نبي علیه الصلاة والسلام نه بوتلی شوم. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صحابو سره میټنګ کې په یو کور کې ریک. زه ورالم دروازه مې وټکوله، خلک تپوس کوي څوک یې؟ ما یو عمر یم. صحابه یو بل ته ګوري، خطرناک سړی راغی. صحابو دروازه کولاو کوي. عمر که هدایت په طلب باندې راغلی الله به هدایت ورکړي. د عمر ارادې که غلطي توره د هغه سره تورې زمون سره دروازه کولاو شوه. عمر فاروق ای زور علم دو صحابو د لاسونه ولیم. زه چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته ورسېدم زما د ولو غوښې راسې ګړزېږي، زما په جسم باندې خوله راغلی. نبی علیه الصلاة والسلام زما لمن داسې ټک واله، ای د خطاب بچیا تر هغه وخته پورې کلمه نه وې، ایمان نه راوړې تر څو الله عذاب نه راوستی. ما یا رسول الله راغلی دیلم چې کلمه راته وې، راغلی دې ته ما چې ایمان قبول کم. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ کلمه وایي، عمر فاروق کلمه وایي، د تکبیر نداګانې د الله اکبر نداګانې شي. عمر فاروق وایي ای صحابو مخکې به تاسو خفیه طریقې سره په پټه سره منځونه کول، نن عمر کلمه وایي، نن زما د وجې نه کولاو چې کوم دی اذانونه کولاو منځونه کوئ. عمر چې کوم دی موجود دي تاسو ته څوک بره هم نشي کتی. ما هغه عمر فاروق چې د نبي علیه الصلاة والسلام د سر کټ کولو لپاره راغلی و، د نبي علیه الصلاة والسلام د قتل لپاره راغلی و. انقلاب قرآن چې واورېد زړه کې انقلاب راغی، په خپله باندې نبي علیه الصلاة والسلام خپو کې تسلیم شو. ټول محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.